قرآن کریم او مبارک احادیثنا ماستاسو په خدمت کې بلکې د خپل ځان او ستاسو عوامو سامعینو او سامعاتو د اصلاح لپاره یو مختصره غونډه حصه ولوسته چې په دې حصه مبارکه کې د الله پاک د حبیب ټول وایي ثواب صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارکو بیبیانو تذکره ده کومو بیبیانو ته چې الله پاک جل جلاله په خپل کلام کې د امت میان ویلي دي موریانې ورته ویلي دي امت مسلمه کی ماں ہے د امت مسلمه د مسلمانانو موریانې د مور لقب او خطاب او مقام ورته ځکه میلاو دی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم بیبیانې مبارکې د امت موریانې حساب شوې نو د مور سره نکاح شریعت کې حرامه ده ځکه ورته دا امهات المؤمنین وایي قرآن کریم کې الله فرمایي وازواجه امهاتهم او د دې رسول پاک علیه السلام دا بیبیانې دا د دې امت میندې دي موریانې دي لہذا د پیغمبر پاک مبارک بیبي د بل شخصیت په نکاح کې نشي راتلی محترم سامعینو زموږ د خوږ پیغمبر علیه السلام په نکاح مبارکه کې 9 بیبیانو ژوند تېر کړی د سیرت کتابونه لیکي په دې کې یوه بیبي مبارکه ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنها دا بیبی مبارکه وه دا هغه بیبي ده چې د دې د وفات نه بعد د دې د نکاح نه بعد بله بیبي رسول پاک علیه السلام په نکاح نه وه اخیستې میمونہ رضی اللہ تعالی عنها سلام الله علیها په اووم کال د هجرت باندې د دواړو جهانو سردار مبارک په نکاح کې راغله حرم نبوت ته راغله او په لسم کال د هجرت باندې چې لسم کال پوره شو دې بیبي مبارکې د دنیا نه سفر وکړ او د آخرت په عظیم طولاني سفر باندې د خپل رب کائنات د عظیمو نعمتونو او خوشحالو او د جنت باغچې ته تشریف یووړ مور مبارکه مکه معظمه کې وه بیماري راغله تکلیف راغی ډېره زیاته تیزه شوه صحابه کرامو ته فرمایي څنګه چې د صحابه کرامو عقیدت و د دواړو قومو د سردار مبارک سره داسې بیبیانې مبارکې خوشحالېدې او یو عظیم عقیدت د دواړو جهانو د سردار مبارک سره لري آقا مبارک ورته فرمایلو په خپل ژوند او زندګۍ باندې چې میرمنې الله تعالی دې د ستا نه راضي شي او ته دې د الله نه راضي اوسېږې او تا له دې وفات الله پاک په مدینه کې راولي چونکې دا په مکه مکرمه کې وه صحابه کرامو ته عرض وکړ فأشار برأسه نحو المدينة المنورة التي شرفها الله تعالى على سائر البلاد وی په خپل سر مبارک باندې داسې مدینه منورې طرف ته اشاره وکړه چې ما هلته یوسې ما ته زما شوهر نامدار امام الانبیاء علیه السلام فرمایلو بیبي کله دې الله پاک وفات په مدینه پاکه کې درکړي لہذا ما ته د خپل ژوند ایام او زندګۍ ورځ شپې معلومې دي زه نه پاتې کېږم ما مدینې منورې ته یوسې صحابه کرامو کې چند کسان هغې بیبي
او دغه شان بیبیانې په خپل منځ کې راغونډې دي دا د انسان فطري تقاضا ده زنانه چې خپل منځ کې راغونډې شي یوه زنانه د بلې زنانه وصف او صفت کوي نو خامخا په طبیعت باندې داسې اثر ورځېږي چې نه داسې نه ده داسې ده لیکن ګڼې بیبیانې ناستې دي او په هغه بیبیانو کې چې دا بلې وې د آقا مبارک په نکاح کې وې ټولې راجمع شوي دي حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها پاسېده او ټولو بیبیانو ته یو تعلیم ورکړ چې خبردار خیال کوئ پرې میمونة رضی الله عنها زما د آقا په بیبیانو کې داسې بیبي ده چې ډېره زیاته ښه زنانه وه ډېره ښه بیبي وه او ډېر عزتناک وخت یې د رسول الله مبارک سره تېر کړی دی دا بیبي عایشه مبارکه پاسېده او بیبیانو ته یو تعلیم ورکړ یو آواز یې وله ورکړ چې ګنې داسې خبره را نه شي په مجلس او په صحبت کې چې د هغې خبرې په وجه باندې رسول الله مبارک او د هغه نورو بیبیانو ته تکلیف ورسېږي تعلیم یې وله ورکړ همیشه به ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها دا به په مانځه کې ډېره زیاته مشغوله وه بس په عبادت باندې به ولاړه وه چې اذان به د سیدنا بلال حبشي رضی الله عنه وویلو نو لور مبارکه به پاڅېده تهیأ للصلاة او د لمونځ دپاره به تیارېږو چې د لمونځ د فراغت نه به فارغه شوه لمونځ به یې ادا کړ نو بیا به دې مبارکې د کور کار کسب شروع کړ دا بیبیانو ته یو تعلیم دی د کور کار کسب کې به لګیا شوه ځای به یې جارو کړ لوښي به یې ووینځل او د رحمت العالم صلی الله علیه وآله وسلم د خپل شوهر نامدار امام الانبیاء علیه السلام بستره مبارکه به صفا کړه بالښت به یې ورته کېښوده او څادر مبارک به یې ورته وغوړو چې دې کې به زما آقا مبارک تشریف فرما کېږي دا د امت بیبیانو ته تعلیم دی یو زبردست سبق دی هغه به هغې مبارکې ټول په ترتیب سره سم کېښودل د کور ترتیب به یې سم کړ او چې کله به د کور د کار نه فارغه شوه نو بیا به مبارکې مسواک راویشتو مسواک زنانه استعمالولی شي څنګه چې د نارینهو دپاره سنت دی داسې زنانه استعمالولی شي نو بیا به په خپله مسله باندې په دلکاچه ناسته وه د الله تسبیحات به یې ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او مسواک به یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل ژوند او زندګۍ مبارکه باندې ډېر زیات راضي وو کله چې دا مبارکه وفات شوه او د دنیا نه پاکه شوه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راغونډ شو چې رسول الله مبارک د دې بیبي نه هېڅ قسم شکایت نه و کړی او یو ډېره خوندوره او خدمتناکه زندګي یې د کونینو د سردار رحمت للعالمین سره تېره کړې وه صحابه کرام راجمع شو د هغې لپاره انتظامات د غسل شو کفن ورته چې کوم دی واچولی شو صحابه کرام وکړې چا زړه نه شو کولی چې د دې بیبي مبارکې جنازه یې ادا کړې وه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راوړاندې شو او اصحابو د نبي علیه السلام نه ډېر ښکلی د صبر تعلیم ورکړ او د هغې نه بعد حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول پاک علیه السلام په بیبي مبارکه په ام المؤمنین باندې جنازه وفرمایله چې کله جنازه وشوه او حضراتو صحابه کرامو د مور مبارکې راتګ راوچت کړ نو هغه خو داسې یو دور و چې یو ډېر ساده لوحې دور و نه چا بناوټ خوښولو نه چا سینګار او پیزار خوښولو نه چا داسې یو
कट मुबारक की उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्रकरा और लपास पे डोले प्रकरा सहाबा किराम में खपले सादर होतड़ले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जड़ल और दलाल पाल खले बले रवानो सिदा समन का खाम मुबारक देखियो दलील अल्लाह समन में तो आमुना पड़ली और दलील अल्लाह से ढेर ज्यादा खिदमतुना दा दरबार ने वो तो रिसालत की शेव मुसलमानान सहाबा किराम दा कट फाला के दा से बेतरतीब शो सिंह जदा से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नमोर मुबारक की हमें मुन्नी रज़ी अल्लाह अन्हा देखट मुबारक दो कटल गड़बड़ गामुने आवाज़ चाप चाप और पसे रहो पर ले होते हुए या सुहाबो आराम आराम सर दा कटोले डिंजगी और लमोर कवे दा खुद रसूल अलैहि सलातु व सलाम बीबी तो तुम मुस्ता समोर दा देर आराम आराम सर और देर सुकून सने चले दा बोले देखट डिंजगी और कवे और तेजा तेजे सर मोरे तालीमी वाला या चिकन दाम मुबारक दफन हुआ सरफ मकाम के नवालिया मकाम मरतवई मदीना मुनव्वरा के दलार गालिता ददी मुबारक के मज़ार ज़ियारत पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ददी खुरैन होता आवाज़ को ज़मंगा द मुसलमानों बाउर के कासी तरीका चखबल मामी खबल चाची स्रोत दावलीनो खुरैना औलाद व बची दई राजबशी कम चवारिसान हकीकी भी और पर्दा सतरती दा नबी अभी ये कबर तक कम दे सकी दा कुसकी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से खबल वाले हमसा व सरावा और सहाबा किराम के दास होकर से दो ददी चिकम करीबी रिश्तेदार अभी तवेराशे उदाखल तोर मुबारका दाखल मामी मुबारका द मोमिनान नूर दा अल्लाह पाक जल्ल जलालहू का उसवारे हदी अल्फाज सरा कि बिस्मिल्लाह वज़अनाक व अला मिल्लति रसूलिल्लाह दानी उचत कलिमात की अहादीस व रिवायात की द फकाहत किताबों लिखली चिदा दमुनी रसवाल दुआ चिकल मुर्दा कब्र तस्वारे खुदा कलिमात बगैर याद के खा बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कोई पदे कलिमात उसारे अल्लाह ताला का उसवारे ता दलियान मुबारको जो खिदमतना का जिंदगी दोनों के हाथ में सरदार मुबारक सरवा कई इंसान दी का सुन चुकी तो दली विज्ञान दा पारा द उम्मत द मुसलमानों जनानों दा पारा दा मशवरा दे सुमरा पूरी जिंदगी के रखेगा कोई मुझो नसर कार दे द कोर कार का सब सर कार दे दाता मुबारक को खिदमत के बल गया हुआ और दा शानदार अल्लाह का याद को जिक्र के बल गया हुआ करे जितने नलेनी का दरबार जहां द सरकार मुबारक द खदीजी की बिसारोशवा लियो कालवार का बड़े लगा ईमानदार वा यो कालवार रसूलुल्लाह मुबारक बकोर के नास्ते और द खदीजी की बिखोरवा हजरत हाजा रज़ी अल्लाह अन्हा दी हुआ का मोर मुबारक हमची कमरे तरह वाली दान दरबार में हम द सरदार ने मेरी इजाजत दा महतो इस कमरे तलाश तो दिन की इजाजत वाले सब रसूलुल्लाह मुबारक ने आवाज दादा अल्लाह शान दे तासु वाले खबर तो रियान खबर और इधरी दमोर पहचान की तसली भी ना बाती जदा के जमाना मोर पहचान आवाज दे आका मुबारक चिकल हाली रज़ी अल्लाह अन्हा आवाज बोले दो कट के मुबारक तशरीफ कामा हो यो तम तेरे सारा आवाज दो और जवान लगा दे वही कटल नजर मुबारक फरमाए करे ना खदीजा ने मिला ख्याल हो तसव्वुर ना से रावे
دا سے مبارک ہوئی دا ہائے دا ہو خالالا اگی دا اجازت کو دا سائکین ہولا ایو صحابہ و سراؤکڑے دے با عزت تلقی سلام اسمت پڑا لگا شی مباد دا ملاقات دبارہ درخواست آگئی یسوک دی قربانا وصوب کسی قربان کی نمولی تایب تا ہوتا ہے موت در آخرینا اقام مبارک و تفاسی آدھا یہ ہوتا ہوں بڑا اوپل مکم سالہ کی اللہ در نوحی اللہ وجلی موری نما پدیس آدھا کی نو سنگر آگرے کوئی مقبل قربانان شیئیو چیتا سے نمکی خواہ کا تشریف روڑو اور تتعیب نراولی مبارکات نے دل تموڑو زمک سابل مڑچو سابلہ کرنشتا اور ہمارا سکا قبل تحریف دے رکونے مساردار رحمت للعالمین دا سے بخبلو مبارک علینا نبسینو کے کوئی بھی خدیجی بھی او قتل بھی پاسا زمان مور کسا تیار کا یہ دو نپردو کی وجہ پوچھا پانے کی وجہ ورگوش وڑوا چھوڑ شاہدی پٹی اور لگی خوادل کجوری پٹی اور لگی خوادے اور بوٹے والا برکا دا پخوالا مشارہ میں ہوتے رکھوا دا سے میں چلے ہوتا یوسو گاما مالکم المسر لارل لاری پوری بے وزار مزالو کے سنت طریقہ دا نو بی بی کو محرک کے وزا سلویخ سیلے ورکڑے نخبل کھنڈک نے والا رابیہ لکڑے او یو روخا مبارکا وا چاہا تازہ لنگا وا اخیر ورلوار کرا او حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کرسی اللہ وان مکتے اوپر موئل دیدہ دیسا ربوزا دیوان وزار نحمل اوقات و گزارہ کئی نوتا نظر یو درد دے او یو رحم دے دا اسلام پا تعلیمات کے کدا نارینوں پر شکل کی اور کدا زنانوں پر شکل کی دیوانوں کا موجود تھی اللہ نے بنوں کے عمل و نصیب کی دا صلہ رحمی خلوے پالے دے یہ زنانوں کے سقل ریڈی نارینا بے پرواہ ہوتی اور زنانت کی کچھ یکن دے تو خوئی کو برافی باندے ہو اسے دا کئی جھڑے ہوگی کی بل سے رحمیلہ اللہ پہ رضا کی دا اللہ خود رسولوں پہ رضا کی اللہ پاک نے جلال خودی پریچن کلمات باندے چدامات سیرت دی کتابون نقاط دوران نکلو یقیناً فرق ورسا دے انسان ہوگی خبر طرف تب انسان کی عمل یو طاقتوں پیدا کی یو عملی مادہ دومن پر زنانوں کی پیدا کی پردان کی نرمی عملی دخبل کو خیال ساتھی دخبل مالک خیال ساتھی خاون دا مالک نم خدا دا اللہ جل جلالہ دے قد اللہ نما سیوا بغیر بقائدہ کو مخلوق کے بچہ تصدیہ روالے رسول اللہ مبارک فرمائی مابا دومن زنانوں کا فرمائی چکل خاونانوں کا کبھے مقام پیدے او حیثیت پیدے اللہ تعالیٰ نے دو معاشرینہ آمد نقصانات دے کی کم چلہ خود خاون و درمیان کی نقصانی معاملات تھی او
गुनाहों न लगा काबिल तौबा का अल्लाह ताला का अफ़्व और गुज़र दसरा दवाओं के जिसों मरीज़ान और बीमारान दी रब जुल जलाला का मदूर की और मसमता लिखी दी कसों लाइना जब पाते ही खुलासा सही के सही दी बेनवा पे सही दी बल दर इस्ताला दर न बगैर निश्चले बल असरे इस्ताला असरे न बगैर निश्चले खालिक कायनात का तमाम मरीज़ान बीमारान ज़नानो नारिनो वाले खुदा रहमके अल्लाह तबदी वाले और रहमे शिफा कामिल और लवके जिसो कलदारी थी रब रज़ी अल्लाह मुझे इखलास से तमाम गुनाहों माफ़ के नेक अमाल